السلام علیکم عزتمنو یو سړی واده کړی او هغه دغه شانتې ښځې سره په زنا باندې ګیر شو. د کلو خلکو دې سړي سره بیا کم عمل وکړو، یعنې سنسار یې کړو او مړ یې کړو. موږ غواړو چې تاسو پوه شئ، نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ، ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا سړی ډېر سخت زناکار و، د خپله ښځه او بچي خو مو یو کلي کې به په خپل کلي کې به ځان ته یو غټ بدماش ویلی. کوم یوې زنانه یا جینۍ صاحبه چې غلط کار وکړو، نو چا به ورته څه نه شو ویلی، ځکه چې دا یو به ځان ته په خپله باندې ځان ته یو غټ بدماش ویلی او د ډېره مجبورۍ نه به ورته خلکو غږ نه کولو. خو اخر دې خلک چې د یوې غریبې سړي جینۍ سره دغه شانتې غلط کار وکړو او د جینۍ پلار ورباندې د پاسه ورغلی. چې د جینۍ پلار کو نو ورته وایي چې ته څه کوې، نو دې زناکار خلک ورته وویلې ته ګورې نه چې زه ورسره څه کوم، غلی شه ګینې تا نه یعنې زه ژبه کټ کوم. جینۍ پلار غلی کېناستو او ووتو، د خپل د لور نه یې غوښتنه وکړه، یعنې تا ورسره په رضا باندې داسې غلط کار کوو. لور یې ورته وویلې نه داجي ما خو دغه شانتې یعنې په رضا مې ورسره نه کوم، یعنې ده زه په زوره باندې راوینم او په زوره باندې راسره دغه شانتې غلط کار کولو. چې لور پلار ته دا خبره وکړه، نو د پلار په سترګو کې غټې غټې اوښکې راغللې. الله تعالی موږ دومره کمزوري پیدا کړو چې زه خپل ملزم کم او زه ورته یعنې څه نه شم ویلی. د جینۍ پلار ډېر بهادر و، هغه دا نه شو برداشت کړو، هغه په ټول کلي کې اعلان وکړو، ټول کلی یې راټول کړو، ویلې ټول کلي ته یې ویلې چې دې کس دغه شانتې زما لور سره زنا کړې ده، یعنې زه کو نن چپ شم نو دا سړی سبا ستاسو خور مور او لور ته هم ورتللی شي. کلی راټول شو او یو قاضي ته ورغلل او ورته یې وویلې. هغوی ټول کسان راټول کړو او زناکار کس یې ونیولو او هغې غوښتلو خپل دربار ته هغه نه یې تپوس وکړو چې ستا ښځه بچي شته. زناکار ورته ویلې بلکل صحیح ده چې په اسلام کې کومه سزا ده تا ته به هغه سزا میلاویږي، د هغې نه به تا ته ښکته سزا هېڅکله نه میلاویږي. زناکار سړي ته خو پته وه چې په اسلام کې د واده کړي دپاره مرګ دی، چې واده کړی نه وي نو د هغه دپاره کورې دی. قاضي پرې اډه وکړو چې ده ته دا دې په کاڼو باندې ووژلو شي. هغه شانتې په کلي کې اعلانونه وشول او سړی او کسان یې راټول کړل او سړی میدان ته کړلو. د سړي نه یې کمیس ویستلو، د کلي ټولو خلکو ته یې ویلې چې واره واره کاڼي د سره ولې او دا پیول. اخر چې یو څو کسانو ویشتو نو خلک چغې کړلې، نو هغه د کلي مشرانو ورته ویلې چې سمدستي یې ایسته مرګ کوي. قاضي محکمې ورته ویلې نه په اسلام کې سمدستي مرګ نشته، په دغه طریقه باندې به یې وژنئ ځکه چې سبا بل کس دغه شانتې زنا ونه کړي. اخر دا کس یې ووژلو په دغه طریقه باندې با بل کس دغه شانتې کار ونه کړي. الله تعالی دې په پاکستان کې هم دغه شانتې محکمه او دغه شانتې ځوانان پیدا کړي چې دغه یو څو زناکار کسان په دغه طریقه باندې ووژلي کړي. امین ثم امین. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.